منګه کینو رو جماعتي کې پیره حلال رزق دی خو د ما ته خور او د لور هغه حق مونږ ورکړی دی د حلالو ته ناست دی زما او ستا په ګېډه کې حرام پراته دي حرام چېرته به داسې باران وشي الله یې درته ښایي ښایسته فصل و مزېدار فصل و په الله کې څه وچ شو که وچ نه شو روان دي دې طرف سترګې پټول نه دي پکار هر سړی په حرامو کې قسم دی مبتلا دی عزیزان من واجب الاحترام بزرگو ځوانانو په مجلس کې ناس علماء کرام حافظان صاحبان نن ستاسو په علم کې دا با برکاته مجلس یو منور او د خیر نه ډک مجلس دی زما نه مخکې مولوي صاحب محترم خبرې وکړې بابرکت څنګه دی د رمضان المبارک بابرکت میاشت ده د مغفرت عاشره ده ولسمه یا شپاړسمه روژه مکمل شوه او بیا د ختم قرآن موقع ده 18 مقامات داسې دي چې په هغې کې دعا قبلیږي په هغه کې یو ځای چې کوم دی هغه ختم د قرآن موقع ده په دې کې الله عز وجل له انسان دعا قبلی او مسلمانان ورونو موږ ټول څومره چې انسانان دي دا هیڅ څوک هم د ګناه او د خطا نه هغه خالی نه دی ما چې کوم آیات مبارکه تلاوت کړه او جناب محمد رسول الله مبارک احادیث مبارکه دا الله رسول مبارک فرمائی مکتوب حول العرش قبل خلق آدم ب4,000 سنة وی الله عز وجل دا آدم علیه الصلاة والسلام دا پیدایشنا 4,000 کال مخکې د عرش چار چاپیره دا کلمات لیکلي د چار پیدایشنا مخکې د آدم علیه الصلاة والسلام د پیدایشنا 4,000 کال مخکې هغه ټکی هغه کلمات سو الله فرمایي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لاوی زه ډېر زیات بخونکی ذات یم وإني لغفار علما ناست دي د مبالغې صیغه ده زه ډېر زیات بخونکی ذات یم د چا دپاره لمن تاب وآمن وعمل صالحا چا چې ایمان راوړو نیک اعمال یې وکړو ثم اهتدى بیا په هغې قایم او دایمه پاتې شو لاړې زه بخونکی ذات بني آدم نه به غلطي کیږي ګناه به دې کیږي دا قرآن و تاسو واورېدو ډېرې سپارې وي د کمې وحي ابتدا چې د غار حرا نه شوې وه په جناب محمد رسول الله مبارک باندې اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق غار حرا زیارت چا چاته په نصیب شوی لاس ټوت کوي سعودي والا به ډېر د غار حرا د دې وحي ابتدا د غار حرا نه شوې وه لا دې موږ ټولو ته د هغې زیارت رانصیب آمین او بیا دغه قرآن دغه وحي په جناب محمد رسول الله مبارک باندې په 23 کاله کې دا قرآن دا 10 سپارې بیا مکمل شوې خو ماشاءالله دا د حافظانو ګلالانو برکت دی چې تا په 1400 یا په 1900 شپو کې تا هغه واورېد سبحان الله د دې وحي ابتدا د غار حرا نه شوې وه هغه دور و د سوشل میډیا یا د پرنټ میډیا یا د الکترون میډیا دور نه و خو دغې وحي وي چې هغې په عرب او په عجم کې انقلاب راوست د دنیا ګوټ ګوټ د هغه پیغام ورسېد نن موږ ماندلو کې ناست یستو تا قرآن په کومه لهجه کې واورېدو ستا سره دې احساس نشته دې حافظانو شاته څومره محنت شوی د هغوی استادانو د حافظانو ترتیب دی چې دا پوره کال په چربانګي په ټایم کې استادان سبق دپاره راپاسي شاته کې لوی محنت شوی خو موږ به هم نه مایوسه کېږو موږ ټول ګناهګار یو الله غفور ذات دی رحیم ذات دی دې آیات مبارکې
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی ما فی القرآن اوسع آیت من لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ قرآن کے بل داسی آیات نشتا چې په هغه کې امید او ترغیب د توبې لپاره. دې آیات نه علاوه قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. د الله د امید نه امیده کېږي. ابن کثیر رحمه الله دې آیات لاندې لیکي ان هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم. دا آیات کریمه دا دعوت دی، پیغام ورکوي چاته چانه کفر شوی نور لوی لوی ګناهونه دي شوي د توبې طرف ته چې راشي الله په دربار کې ودرېږي. الله غفور ذات دی، الله رحیم ذات. کله الله په قرآن کې فرمایي انسان ته وایي وربک الغفور ذو الرحمه. یا انسان ستا رب هغه خاوند د رحمت دی، هغه خاوند بخونکی ذات دی. ته خو د هغه مخې ته ودرېږه، ګناه د چا نه نه کېږي. اخو انبیا دي چې معصوم وو، صحابه وو هغه د ګناه نه محفوظ وو. فرشتې خو نوراني مخلوق دی، انسان نه به خطا او ګناه کي. توبې دروازه لا بنده نه ده. لا قرآن کې بار بار وایي. درشتمه سپاره کې الله عز وجل فرمایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. یا انسان په مینې محبت سره ورته وایي ته څه شي په دوکه کې اچوې د خپل رب عزتمند په باره کې. ولې ریږې؟ ولې د ګبراهټ شکاري؟ خپل رب مخې ته ودرېږه. او داسې موقع زمورونو کمې میلاویږي. د روژې میاشت ده، د مغفرت عاشره ده، د الله دربار ته راشه. شاید دا موقع به موږ ته په نصیب نشي. تېره کاله زموږ سیرفان قاري صاحب هم راسره زموږ د حافظانو جوړې په نم کې نیمې پاتې شوې. ساګانې نشته زموږ په منځ. دا د مغفرت عاشره، د الله نه بخښنه وغواړه. او د حافظ د قرآن د علماء طلبو د یو قدر چې مونږ وکړو. خو چېرته زموږ نه ناقدري وشوه د هغې انجام بیا ډېر زیات خطرناک وي. الله دې نه. بشر حافي دا یو لوی شرابي کبابي تېر شوی. دا په دوره کې حسن بصري رحمه الله، حسن بصري خوب ویني. د خوب نه مخکې دا بشر حافي دا په لاره روان دی، شرابخانې ته ځي، میخانې ته ځي. په لاره د الله نوم پروت دی. ده دا نوم راخیستی دی. پخوا به هغه لونګۍ وي، دا نوم یې راچت کړی او په خپله لونګۍ کې ایښی دی. خو چې بیا کله شرابخانې ته ننوځي هغه لونګۍ یې سیټ ته ایښې ده چې په دې کې خو د الله نوم دی. بیا وروسته شرابخانې ته ننوتی. بلې شپې د حسن بصري رحمه الله لوی علیم دی، الله والا تېر شو. دا خوب ویني، الله ورته په خوب کې وایي ورشه بشر حافي ته زما سلام وایه. دا سر رویښ شوی دی سوچ کې چې یا الله شرابي دی کبابي دی او ستا سلام په هغه باندې. بله شپه بیا وده شوی بیا هغه خوب ویني چې ورشه او بشر حافي باندې زما سلام وایه. دا بیا حیران دی چې یا الله شرابي دی کبابي دی او ستا سلام. په درېیمه شپې بیا خوب لیدلی چې ورشه بشر حافي باندې زما سلام وایه. حسن بصري رحمه الله په درېیمه ورځ دا بیا ورغلی چې په تا باندې الله سلام وایي. ما ته هم دا پته ده ته شرابي فاسق او فاجر خو ستا عمل څه دی دا راته ووایه. هغه وایي نور مې داسې عمل نشته، خو بله ورځ په لاره باندې تلم د الله نوم پروت و، لونګۍ کې مې کېښوستو او بیا چې کله میخانې ته ننوتلم هغه لونګۍ ما بار پرېښودله. بس د الله د نوم قدر مې کړ. نو زما ورونو چې موږ د یو حافظ قدر وکړو چې په سینه کې ډېر صفاري د هغې به څه منزلت او څه مرتبې وي. موږ یو عالم ته به د شفقت په نظر باندې وګورو. په دنیا کې د دې احساس موږ ته نه کېږي. مولوي صاحب واقعه بیان کړله د موسی علیه السلام د وخت. زه د دې امت په واقعه له راځم او بیا د نه اجازت غواړم. دور خلافت دی د عمر فاروق رضی الله عنه.
قحط دا قحط ساری دا باران نشتا تو مدینه منوره کې عمر فاروق امیر المؤمنین دی څنګه چې اوس دا قحط دی باران نشتا دا هم پریشانه دی یا الله څه وکړو قحط دی غله نشتا غنم نشتا د خوراک څه نشتا امیر المؤمنین و دا راولګېدو او د مصر ګورنر ته اطلاع ورکړه چې زموږ سره غلې څه نشته موږ له څه بندوبست وکړه هغه ورته ویلو امیر المؤمنینه دومره غله به در ولېږمه چې د اوښانو لین چې کوم دی اخیری به په مدینه کې او وروستنی به په مصر کې وي زموږ څخه غله ډېره زیاته سوې ده دومره غله به د مصر نه در ولېږم مدینې ته هلته د مدینې اطرافو کې په بانډو کې خبر خور شو چې بانډو کې خو څه نه او مدینې ته غله را روانه ده یو شپنکیم دی اطرافو کې هغه ته هم دا پته ولګېده چې یاره سبا یا بل سبا قافله به رارسي د غلې او زم مدینې ته ځمه خو د هغه څه یوه بیزه پاتې شوي وه قحط و مالونه تباه شوي وو چې د اخره مازدیګر شو وي دا یوه بیزه مې را په هغې هم چاړه راښکلې وه چې دا خو وخورم به کنه خو دومره سخت قحط و چې په بیزه کې وینه نه وه تاریخ کتابونو کې لیکي چې د هغې نه صرف سپینې اوبه روانې شو داسې قحط و مدینه منوره کې چا شپنکي دا حالت هم وکتو بیا اوده شو هغه د هغه شپې وه د سهار له به زه وختي مدینې ته روانېږم غله به تقسیمېږي څنګه نن سبا را بعضې راشن وغیره تقسیمېږي هر سړی ځان رسي دا د شپې اوده دی او په خوب کې ورته محمد رسول الله مبارک راغی یا فلانکیه ورشه عمر ته مدینه کې ووایه چې په تا باندې څه وشو څه باندې شوي دي بس دومره ورته وویل په خوب کې د الله رسول مبارک چې عمر ته ووایه عمره په تا باندې څه وشو مدینې نه سړی له اطرافو نه راوتې دی سبا له شنده غرمه ده قحط دی دا راورسېدو او امیر المؤمنین ته یې ور وواکو چې ور یې ورته وواکو امیر المؤمنین اوده دی ارام کوي خو دا ور یې د څنګه وواکو ده په خیب له خپې د کوټې نه راووته او ورله رامنډه کړه کور والا امیر المؤمنین وی چپلې مبارکې دی په خپو کوئ نه نه د غرمې د ور دا ټکا وایي خطرناکه ده څه خطرناکه قاصد او پیغام راغلی دا ورله راغلی شپنکی بار ورغلی دا وی وایه څه چل شوی دی بس ورته ویلو وی د الله رسول مبارک راته ویل په خوب کې چې عمر ته دا پیغام ورکړه چې عمره په تا باندې څه شوي بس دومره ورته ووایه دا پوه شو صحابي و چې ښه بس کور ته راغلی واپس اودس یې وکړو او سیده مسجد نبوي ته لاړې او دوه رکاته مونځ یې د جړا نه ډک وکړو هغه دوه رکاته مونځ و او په مدینه باندې باران شروع شو د هغې وجه څه وه دا خوب کې څه پیغام و چې ستا نظر د مخلوق طرف ته راغلی تا د مصر ګورنر ته د غلې دپاره اطلاع ورکړه او تا د الله ذات دې پرېښودو دوه رکاته د جړا نه ډک مونځ او مدینې باندې باران شروع شو په اطرافو باندې په قدر ضرورت داسې بارانونه وشو داسې باران چېرته کې شوی نه په مدینه منوره زما ورونو موږ د مانځه نه شاته غږ کوو مولوي صاحب دعا ورسره وکړه بارانه لپاره داسې په رسمي دعاګانو باندې معافي غواړم خو مشکله اجتماعي استغفار پکار دی موږ کینو رو جماعتي کې ډېره حلال رزق دی خو ما ورته خور او د لور هغه حق مونږ ورکړی دی د حلالو ته ناست دی زما او ستا په ګېډه کې حرام پراته دي حرام چېرته به داسې باران وشي الله یې درته ښایي ښایسته فصل و مزېدار فصل و په الله کې څه وچ شو که وچ نه شو روان دي دې طرف سترګې پټول نه دي پکار هر سړی په حرامو کې قسم دی مبتلا زمین بیا بل دی ځان هم درته یاد دعا به چېرته قبلیږي د هغې خو دوه رکاته مونځ و بارانونه شروع شو من خو استسقام کېږي سپین ږیري هم دعا غواړي علما هم غواړي طلبه هم غواړي د الله رحمتونه په مونږ باندې بندي زما ورونو دا یو اهم موقع ده د مغفرت عاشره ده چېرته دا موقع زموږ نه ګوره بېکاره لاړه نه شي او بل دا چې موږ د حرامو نه ځان بچ کړو څو پورې ستا په ګېډه کې حرامي والله العظیم دعا نه قبلیږي زما ورونو هسې سر مه وه دعا قبلیږي نه چې ما ورته د حرامو نه ځان نه یې ساتلی غواړه دعاګانې
څومره دعاګانې به غواړئ منګه مونځ هم کم روژه هم نیسو دا هم د الله حکمونه دي مأمورات دي علما ناست دي خو منهیات تر کم څه نه الله منع کړي ده په هغه کې ما ورته څه سیز په هغه کې ما ورته فعل استفعل ستا په مونځ او په روژه صرف کار نه کېږي حقوق العباد هم ادا کړه که نه پردی حق در سره هغه هم ورکړه خاص که د خور او د لور موږ به چیلیم لګو په تبلیغ کې به ځو قرآن به م ښیو هر څه به کوو خو بنیادي شی ما ورته پرېښی ځکه خو دعاګانې نه قبلېږي نن دلته ماشاءالله ختم دی پرون ماړی کې مو هغې شا کې مو سبا نه بل سبا به وي ور حالات دا دی چې په موږ باندې الله خپل رحمت بند کړي څه وجه خو شته چې ما ورته په اجتماعي ګناه کې